څوک به ورکي څوک به اخلي هر هغه کسبه صدقه فطر ورکي د خپل ځان او د نابالغ بچو چې په کوم انسان باندې زکات ورکول فرض او واجبي یعنی صاحب نصاب 52 تولی سپین زر 7.5 تولی سره زر 52 تولی سپینو زرو قیمت ور سره 1,65,000 یا 52 تولی سپینو زرو قیمت مطابق ور سره مال تجارتی کپڑا مپڑا یا شي خدا یاد لري د صدقه فطر لپاره د کال تیرېدو شرط نه دی چې کال به پتیریږي بس که د اختر د ورځې د صبح صادق نه مخکې د سره دومره روپۍ په لاس کې رالی که کال نمی تیر په داسې انسان باندې د خپل ځان د نابالغ بچو صدقه فطر ورکول فرض لازم او واجب دي څوک به ورکي په هر چا باندې نشته او کو څوک ورکي بهتره خبره ده ولی دا چې څوک مالک نصاب نمی هغه نه کوم څه خطای وغیرہ شي کنه څنګه اپ ډاون صدا سي ګناهونه خبرې نو هغه لپاره بد شي چې دومره روپۍ خو نه دي خو لازم پې نه ده لازم پې نه ده واجب پې نه ده ورکول یا افضل او بهتر دي چې د هغه داسې ګناهونه تر شوي چې هغې دپاره څه وګرځي کفاره وګرځي لازم پې نه ده څوک به ورکوي چې په چا باندې زکات ورکول لازم دي په هغه باندې صدقه فطر ورکول هم لازم دي چې په چا باندې زکات ورکول نشته په هغه باندې صدقه فطر ورکول هم نشته څوک به اخلي څوک چې د زکات مستحق دی همغه صدقه فطر هم اخیستی شي لکه زکات پلار له نشي ورکولای مور له نشي ورکولای زوی له نشي ورکولای لور له نشي ورکولای د زوی اولاد نوسی اغه له نشي ورکولای د لور اولاد نوسی د اغه له نشي ورکولای د له صدقه فطر هم نشي ورکولای رور له صدقه فطر ورکولای شي چې مالک نصاب ني غریبي خور لا رور لا ورار لا خورین لا ماما زوی لا تر زوی لا ترور زولا د ټولو لا دینه علاوه نور سوکي اغه له صدقه فطر ورکولای شي اصول فروع اغه له نشي ورکول چې په چا باندې زکات کیږي او زکات ورکول جایز وي په اومغه انسان باندې تسم کول شي صدقه فطر ورکول شي